وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله ما شاء الله خجنا ورپسې شه قال أبو سفيان فلما قال وسلم من ثلاث كتابك ومن مصطفى فاعترفت الأنصار وأخرجنا فقلت لأصحابه حين أخرجنا لقد أمر رسولنا في حبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر وما جئتم مسلما أمر سيقتل حتى أدخل الله عليه الإسلام وكان إن الناس يصاحب إياه وإلى تكوف على نصارى الشام يحدث أن إلى حين قدم إياه أصبح يوما سبيت الناس فقال الرجل وقال فتي قد استنكرنا رأيتك فقال فأهلك الناصر وكان يرد حتى أن ينظر في نجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت ليلة حين نظرت في نجوم ملك الختان قد ظهرت من يبتدر من هذه ملك الختان قد ظهرت من يبتدر من هذه الأمة قالوا ليس يبتدر إلا اليهود فلا يهمنك شأنه واكتب إلى مدائن ملكك فلا يهمنك شأنه واكتب إلى مدائن ملكك فليقتل من فيه من اليهود فبينهم على أمره أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر مثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وصار هرقل إلى حمص فلم يرد حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم انطلق فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فتبايعوا هذا النبي فحفظوا حيصة حمر الوحشي إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفسه وأيس من الإمام قال ردوكم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأننا قد أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري خجنا قال أبو سفيان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس ته خبره کوي فلما قال ما قال چې او هرقل هغه چې وی هغه معنی تاسو نه وکړل او بیا معنی هغه تاسو اغراضی وي چې دی وجه ما ته نه تاسو کړو او بیا دا نور خبره وکړلې چې را څه شي دي چې وقد كنت اعلم انه خارج فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين دين دار ديكي ما فتحوا لقي دلا وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه تجشل لقاءه ورظاهر كي دينا سا معلوميگي دينا دا معلوميگي جسر ایمان تدلكي او دا پیغمبر علیہ السلام تعظيمي بدلكي پروت دے ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه سمر تعظيم او سمر توقیر لرسول الله صلی الله علیه وسلم پزله کې لري دینه دا معلومه چې د پزله کې حقانیت د نبی علیہ السلام را او د پزله کې د پیغمبر علیہ السلام رسالت ورکوس شو او د اغه د وجنه د علیه السلام د ملاقات امید کی تکلف سرا او د اغه د وجه د علیه السلام توقیر او تعظیم کې چې خپل ورته وین زما چې دا خبره وکړلې نشور جوړ شو چغې جوړې شوې او ها جوړ شو مونږ خو یې ویستلو فلما قال چې اوې ابو سفیان هرقل ما هغه قال چې وی چې مخکې دی وفرغه او فارغ شو د قرات د کتاب قرات خود نو کړي قرات خو بل چا وکړو او چې د په امر شوه دا قرات نو ځکه نسبت د تکیږي مجازات لکه بنا الامیر المدینه نو خار خو په خپل امیر نه جوړي دی خو امیر دی ګلکاران او مزدوران جوړي نو امیر ته نسبت کې فلما فرغا او فارغ شو د قرات د کتاب کا نو قرات د کتاب د نه دی کړي او ترجمان کړي ترجمانی کړي دا نو افارغ شوه دی فرغ ترجمانه او نسبت د تو شو امیر دی نو کسورا دا جواب د لما شو
چې دا خبره وکړه او قرات د کتاب هم وشو نو قصورا ډیر شو عنده د پخوا کې شتاخب چره شور ډیر شو د خلکو دا ګمان وکړه چې د جوړ مسلمانېږي او په دې پیغمبر ایمان وروړي او دین بدلوي. فارتفعت الاصوات دا د صخب تفسیر دی چې اوازونه پورته شو چغې شوې خو مجلس ګڼو او اچا چغې جوړې کړې نو ابو سفیان نه دی پوه شوی چې دا خبرې څه کېږي. لکه بعضې وخت ما د خولې نه داسې خبره وځي چې هغه غیر مناسبي نو یو دی ګونګوسې شروع شي بل دی شروع شي بل دی شروع شي بل دی شروع شي یا تقریر یو سړی کوي او تقریر کې څه غلطه خبره خولې نه وځي لیډر بابا نو یو دی چغې جوړې شي او بل دی چغې جوړې شي. و اخرجنا من اوښکلي شو په دې وجه اوښکلي شو چې یو خو زموږ راز دوی ته فاش نه شي او دویم دا چې موږ دوی له څوک تکلیف ورنه کړي چې دا خو د دې خلکو د وجې نه زموږ دا بادشاه اسلام طرف ته مایل کېږي او خپل نصرانیت پرېږدي. نو اخرجنا موږ وویستلی شو چغې اوچتې شوې او موږ وویستلی شو دروازې یې بندې کړلې. نور دننه حالاتو نه زه خبر نه شم چې څه مسله ده دننه او دوی څه کړي دي پوهېږې په خبره دغه ولې دی خبر نه شو چې اوازونه پورته شو دی ولې د هغې نقل نه کوي نو دی پوه شوی نه دی ګونګوسې ورته موږ وایو شور شو یوم کوي بلم کوي بلم کوي بلم کوي بلم کوي خو اندازه دا وه چې خلک د ده خلاف بلوه دی ځکه اوس بخپله وایي چې لقد امر ابن ابي کبشا دی پوه شو چې یاره د سړي میلان اسلام ته کېږي او قوم هم په دې پوه شو چې میلان اسلام ته کېږي او قوم یې په دې پوه شو چې سړی خپل د پلار نیکه دین بدلوي او رانه لړ مسلمانېږي نو انتشار جوړ شو. اخرجنا چې په موږ څوک حمله ونه کړي او موږ د دې د رازونو نه خبر نه شو. فقلت لاصحابي ما خپلو ملګرو ته ووې حين اخرجنا چې کله اوښکلي شو چې اوښکلي شو نو ما ملګرو ته ووې لقد امر غالب شو امر د ابن ابي کبشا ابن ابي کبشا حال چې دی هغه غالب شو. ابن ابي کبشا څوک دی؟ زوی د ابو کبشا. بعض علما خو وایي چې دا په مکه مکرمه کې په بنو خزاعه قبیله کې یو سړی هغه د عبادت د اوثانو نه توبه استوا او مجوسیت اختیار کړو. بعض حضرات وی توحید اختیار کړو خدا ټیک نه را خبره. بعض وی چې د عبادت د اوثانو نه توبه استوا او توحید اختیار کړو. الامر ليس كذلك تاب من عبادت الاوثان او دخل فی دین المجوس. نو چونکه اغم د پلار نیکه دین پرېښی و دغه ابو کبشا ابن ابي کبشا او پیغمبر علیه السلام هم د پلار نیکه دین پرېښی دی نو ځکه تشبیه د نبی علیه السلام یې هغه سره ورکړه. هلکه د هغه سره تشبیه ورکړه. لقد امر غالب شو امر د چا د ابن ابي کبشا د ابو کبشا د زوی د ابو کبشا د زوی دا نه چې کني ابن ابي کبشا مجموعه د ابن سره د هغه سړي نومو نو تشبیه د نبی علیہ السلام ابن ابي کبشا سره ورکړه. پس کې ورکړه لکه هغه د خپل پلار نیکه دین پرېښی دی دام د خپل پلار نیکه دین پرېښی دی. مشهور ابن ابي کبشا د بنو خزاعه قبیله په عربو کې. نمبر 1. نمبر 2 بعض حضرات وایي چې دا ابو کبشا چې دی ابن نه ابو کبشا دا د حلیمه سعدیه چې کوم د پیغمبر علیه السلام مرضعه وه د هغې د خاوند کنیه ده نو ابن زوی د ابو کبشا د ابو کبشا زوی. او بعض حضرات وایي چې د حلیمه رضی الله تعالی عنها د تر د نیکه نومو جد عم حلیمتا جد عم حلیمتا خو هغه ګورې ابو کبشا یادو ابن نه ابو کبشا. او څوک وایي چې نه د پیغمبر علیه السلام د ماماخیلو کې دا ابو کبشا څوک تیر شوی دی او څوک وایي د نبی علیه السلام په نسب کې د چا کونیه بی ها څنګه شو یا خدا ابن ابي کبشا زوی د ابو کبشا دا د بنو خزاعه قبیله کسو خپل دین د پلان نه کې پرېښی دی هغه سره تشبیه ورکوي. او یا د ابو کبشا ابن خود پیغمبر شو او ابو کبشا څوک دی یا د حلیمه رضی الله تعالی عنها
د خاون کونیه ده یا د هغه د تره د نیکه کونیه ده یا د علیه السلام د مور د طرف له نسب کې څوک تیر شوی دی او یا په پلار کې نو قانون دا دی چې خلک یو مجهول ته نسبت کوي د تحقیر دپاره لومبۍ خبره چې خو سوال نشته دویم کې څوک نه پېژني ولې ورته نسبت کوي د حلیمې رضی الله تعالی عنها د خاون کونیه یا بل یا د بل یا دا څوک نه پېژني نو دا تحقیرا مجهول ته نسبت کیږي مجهول ته تحقیرا نسبت کیږي غالب شو امر د ابن ابي کبشا غالب شو اوس یو پټی لګزان کوي چې خبر آسان شي هغه دا دی چې دا د سنه محسوسه کړه څنګه محسوسه کړه د دینه محسوسه کړه چې د هرقل میدان ولید د دینه محسوسه کړه چې د هرقل هغه د سوالات په داسې طریقو کول چې د پیغمبر هم حقانیت خلکو ته ښکاره کړ دینه ورته پته ولګېدله انه یخافه ولامرا ناکې ته وی کلام مستانف ته کنه په جواب د سوال د سائل کې دي چې لما ولې غالب شو لانه یخاف یریږي دنه بادشاہ د بنو الاصفر بنو الاصفر د رومیانو بادشاہ ته ویل کی رومیانو ته وایي او بنو الاصفر ورته ولې وایي د دې نیکو اصفر ابن روم ابن عیسی ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام نیکه اصفر د نیکه نوم اصفر دی اصفر ابن روم او د روم د پلار نوم عیس دی او د هغه نوم اسحاق دی د پلار او د هغه د پلار نوم ابراهیم علیه السلام دی نو اولاد الاصفر دي ځکه بنو الاصفر ورته وایي او یا بنو الاصفر ما تاسو چې ابن او بنت وغیرہ په کلام عربي کې د صاحب په معنا مستعملېږي صاحب اللون الاصفر اوس هم دا رومیان نه دي دا روم والا خلک چې څومره دي دا زیات دي د بعضې خلکو رنګونه سره وي د بعضو تور وي د بعضو خړ وي او د بعضو زیړ وي رنګونه یې زیړ اللون الاحمر بني اللون الاصفر بني اللون الاحمر اصحاب اللون الاحمر ګوره بني ابن په معنا د صاحب شو اصحاب اللون الاصفر خدا لومبې معنا لکه راجح معلومیږي ګوره ابو سفیان ته ګوره دې وخت کې هم الزام لګی یخافه چې یریږي بل څه نشته سیملک موضع قدمی هاتین یاره تر دې نه معلوم زما د ځمکه نیسي او زما نه بادشاهي نیسي نو زه چې بادشاهي نیسي او زما نه ځمکه نیسي نو یاره که ورشم نو چاخپې به ووینم چاپلوسي به وکړم چې ما ماف کا او ګورې به ما حمله ونه کړي یریږي نه پېښې په خبره د هغه حقانیت او د هغه په زړه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم صدق واقع شو د هغه نه تعبیر په خوف سره وکړي چې دا د یېرې نه دي چې دا موضع قدمه یې هاتین رانه قبضه کوي یخافو وما زلت موقنا همیشه ما چې یقین مې جوړېده موقنا په څه خبره مې یقین جوړېده چې انه سيظهر چې ګوره هغه ته یریږي نو معلومیږي دا چې دی به غالب کېږي سيظهر معنا ظهور نه دی ظهور په مخکې شوی دی سيظهر معنا یغلب چې هغه ویرېد دی چې هغه سپر طاقت دی او د فارس سره په جګړو کې سر دی او فارس یې قبضه کو ختم یې کو نو چې اته یریږي نو معلومیږي دا چې دا بادشاهي ورو جوړ خورېږي حقانیت نه سيظهر دی جوړ غالب کېږي ها ليظهره على الدين كله چې کو معنا او حق مې واغشتا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اقمنا مې واغشتا دې بغالب کېږي حتى ادخل الله علي الاسلام د دې هدف پورې چې الله په ما اسلام داخل کړ علي چې کوم وخت په دې اسلام داخل شوړې نو ځکه علي راغی علا زما د پاسه اسلام یو بوج ک ما د پاسه اسلام څخه یو بوج کو ما هو قصه د تکړه وکنه چې د فتح د مکی پورت باندې مسلمان شو د ځلنا نو د پاسه یو بوج شو په ما حتی ادخل الله داخل ک الله علی لفظ شو ګوره رښتیا خبره کوي ما الله اسلام د پاسه راواچو لمه نو وردا خود هغه پورې زما دا غالب ګمانو چې بس دې یقین مې چې د غلبه راځي حقانیت نه چې رښتونه دې قدر او جن دې ولی کدا خبره ونه بیا ادخل علی لفظ سره پر استعمال خو یې بس داسې معلومیږي چې غلبه کېدو والا وکانه ابن الناتور دا د مخکې واقعینه مخکنه خبره ده اوس
لږ ځان پوهې کا. ابن الناطور والا خبره د مخکې واقعینا د هرقل د خط لېږلو نه مخکنۍ خبره ده. او ابن الناطور سره د زهري ملاقات شوی دی په زمانه د عبدالملک ابن مروان کې. او ابن الناطور څوک دی د هغې بیان هم درته وکړم. وکانه ابن الناطور سره د زهري ملاقات شوی دی په زمانه د عبدالملک ابن مروان کې. او علامه عینوي په دمشق کې یو ځای شوی دی. هغه وخت کې ابن الناطور مسلمان دا ابن الناطور د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې مسلمان شوی او د عبدالملک ابن مروان د زمانه پر دې جمع دی او بیا په ایمان او په اسلام وفات شوی. نو د زهري ملاقات ورسره کم ځای وشو؟ قال زهري ولګاوه په دمشق کې په زمانه د عبدالملک ابن مروان کې. نو هغه ورته دا قصه ویلې ده. ابن الناطور. ها اوس دلته کې یو سوال راځه چې دا وکانه ابن الناطور قول د چا ده؟ مقوله د چا ده؟ دا د زهري ده. قال زهري به پکې ولاګه. قال زهري وی چې وکانه ابن الناطور. نو بعض حضرات وی دا خو بیا تعلیق د امام بخاری شو. نه تعلیق نه دی او مخکنی سند سره متصل دی. سر د سند لاړ شه. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري. نو زهري دا وختینه قصه واسطه د عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه د عبد الله ابن عباس عن ابي سفيان نقل کوي. او دلته زهري د ابن الناطور سره بالذات ملاقات شوه دی دا قول نقل کوي. ابن الناطور ناطور ناکر دلان محشی لیکلی دی الحافظ للزرع والناظر الیه. الحافظ للزرع اصل کې ودا ناطور او ناظور دی وای. دا دوی د ځوانه مخففه شوی ده بدله شوی ده. نو نظر کوون کې پښتو کې زمونږ په دې وطن کې اوس هم چې څوک د خپلو پټو د باغونو د پاره یو نگران ونیسي هغه ته مونږ ناظر وایو. ناظر اصل کې ناظر دی. ناظور او ناطور ورته ویل کېږي. او بعض علما وایي چې نه دا حافظ البستان یو مطلب شو بس. حافظ للزرع یا حافظ للبستان څه خاص خبره پکې نشته دی. ها ابن الناطور دا څوک دا ابن الناطور؟ صاحب ایلیاء و هرقلا. بس درې عهدې دي ورسره. یو عهده خو دا ده چې د هرقل چې کوم خاص باغونه دي او کوم ځمکې دي د هغې نګران دی. د سلطنت او د هرقل د سلطنت او د هرقل او د دولت او د حکومت چې کوم خاص ځمکې دي او کوم خاص باغونه دي د هغې انچارج وزیر هم دی. د هغې انچارج وزیر هم دی. هغه عهده ورسره ده چې د هغې به خیال ساتي. دویمه عهده ورسره څه ده؟ دویم دا چې د بیت المقدس ګورنر هم دی. د بیت المقدس د ایلیا چې کوم بیت المقدس دی د هغې ګورنر هم دی. او دریمه عهده څه ده؟ رکن مجلس شورا هم دی. پارلیمنٹ د هرقل خاص دوست رکن مجلس شورا یا ممبر پارلیمنٹ ممبر اف پارلیمنٹ د پارلیمنٹ ممبر او د هرقل دوست نو ممبر خور سړی نه جوړیږي. نو څو عهدې دي د سره؟ درې. د سلطنت دولت او د هرقل د اموال او املاک او باغونه چې کوم دي د هغې انچارج یو دا وزارت ورسره دی. د هغې اختیارات بعضې وخت کې تفویض کېږي که نه هلکه فلان کې وزیر چې دی وزیر تعلیم دی خو ده ته مو ورسره د انهارو محکمه مو سپارله هغه نګراني م ته کوه. یا ده ته مونږه د ریوینیو د اموالو محکمه م وسپارله چې دا هم ته کوه. نو ده سره دا درې عهدې دي. ګورنر هم دی د بیت المقدس او د پارلیمنٹ او د شورا ممبر چې د هرقل خاص دوست دی. او دریم نمبر د باغونو د سرکار او د دولت د هرقل خاص ابواب اموال چې دي د هغې وزیر هم دی. درې عهدې دي ورسره. وکانه ابن الناطور ابن الناطور یا ابن الناظور دواړه ورته ویلی شي. صاحب ایلیا او هرقلا. او د صاحب نسبت ایلیا بیت المقدس ته وي. بیت الله ما ویلو که نه ایل الله ته وایي یا بیت ته وایي.
بیت الله مراد نه بیت المقدس دی نو صاحب د بیت المقدس او صاحب د هرقل. اوس ګوره نسبت ایلیا ته چې وشو یو معنا ورکړي او نسبت چې هرقل ته وشو بل معنا ورکړي. چې نسبت کلی ته وشي صاحب د ایلیا په معنا د گورنر باندې او چې د صاحب نسبت هرقل ته وشو نو په معنا د مرګري اے مصاحب وایو کنه فلان کې صاحب. نو صاحب معنا مرګري د صحبت نه ماخوذ دی. مصاحب معنا د صاحب په معنا د چا سره دی؟ مصاحب. صاحب يصاحب مصاحبة نه ماخوذ دی. صاحب يصحب صحبة. صاحب يصحب صحبة فهو صاحب. اصل مجرد دی جی اصل مجرد دی. سمع يسمع سمعا فهو سامع. صاحب سامع مرګري ته وایي صحبت نه ماخوذ دی. خو دلته په معنا د مصاحب به وایو که نه ځکه چې د یو ما سره دوستانه نو زما به تا سره دوستانه تا ما سره دوستانه زما تا سره دوستانه نو صاحب شو مرګري صاحب الصحبت دا معنا به وکړو. او چې هرقل ته نسبت شو په معنا د مصاحب سره شو مرګري او ایلیا ته نسبت شو نو په معنا د گورنر سره شو. نو ګوره لومبه معنا ہے مجازي را او دویمه معنا ہے حقیقي ده. نو په یو وخت کې د دواړه معنی څنګه اخلي؟ دا خو جمع بین الحقیقة والمجاز شو. صاحب ایلیا مجازي معنا ده. صاحب په معنا د گورنر خو مجازي ده ځکه صحبت خو څوک د خار سره نه کوي. صحبت خو خلک د انسان سره کوي او که صاحب هرقل شي نو د خپل حقیقي معنا ده. نو چې نسبت ایلیا ته کې مجازي ده گورنری معنا ته او که نسبت هرقل ته کې حقیقي ده نو یو وخت د یو لفظ نه حقیقي او مجازي دواړه معنی غشتل څه شي دی لکه جمع بین الحقیقة والمجاز. او دا د نحات په نسبت باندې کفر دی کفر ناجایز دی. نو موږ جواب کوو موږ وایو چې دا به عمومي مجاز به واخلو داسې یو معنا به واخلو چې حقیقت او مجازي دواړه افراد وي په معنا د زو به زو خاون زو. نو زو نسبت بیا خار تم کېږي هلکه دا فلان کې څه چې دی زو املاکن زو بلدن زو بشاور هلکه زو حمار زو زیدن ټولو ته نسبت کېږي. نو زو معنا مې که زو ایلیا او زو هرقل والا چې مونږ وایو فلان کی والا دا لفظ شو. عموم مشترک بعض علماء جوړ کړی دی خو نه بس عموم مجاز زو مې واخیست. نو صاحب د ایلیا هم و صاحب د ایلیا څخه گورنری دا هونده ده او صاحب د هرقل هم و. صاحب د هرقل څه معنا دا خاص دوست پارلیمنٹ ممبر اما چې معنا واخیستا او سلورم عہده ورسره رښتیا بل هم دا مې یې روا پوپ هم دی پوپ پیژنې که نه د دې عیسایانو چې کوم مذهبي مشري هغې ته دې نن سبا څه وایي پوپ ورته وایي پوپ هم دی. سو قف علی نسوار الشام د نسوارو د شام د پاسه مذهبي پیشوا هم دی. سو قفه دا خبر ده کانه شو خبر ده کانه شو. او یادا چې سقف علی نسوار الشام سقف صيغه د مجهول ده فعل دی. سقف پوپ مقرر شوی او د هرقل د طرف نه په نسوارو د شام یا اسقف ټول ټیک دی. وکانا ابن الناتور اسقف علی نسوار الشام ابن الناتور چې دی اسقف خبر د کانه شو یا سقف خبر د کانه شو یا سقف مذهبي پیشوا ګرځولې شوی او د بادشاه را طرف نه په عیسایانو د شام. نو څلور عہدې شوي ورسره گورنر هم دی د هرقل دوست پارلیمنٹ ممبر هم دی او د دې نوم نه معلومیږي چې د هغې د بساتینو او د باغونو نگران وزیر هم دی او بیا د نسوارو د شام مذهبي مشر هم هوښیار سړی. یحدثو هغه بیان کوي چې ته زهري دا په زمانه د عبدالملک ابن مروان کې په دمشق کې ملاقات یو بل سره وشو. سی وی بأن هرقل حين قدم ایلیاء هرقل چې کله بیت المقدس ته راغی مخکې نه ولګاوه چې فارس یې فتح کړ او د شکریې د مونځ دپاره نظر یې کړی چې دا مې فتح کړ 2 رکعته نفل به کوم د هغې دپاره پیاده راغی بیت المقدس ته چې کوم وخت راغی نو اصبح سبا کې داخل فی یومن یا ورځ یا سوار یومن یا اصبح سبا کې داخل چې ورځ خبیث النفس خپا خبیث النفس
دا د حزن نه کنایه ده. طیب النفس د خبیث یو معنا دا چې نجس نفس والا، نجس نفس والا، او خبیث یو معنا دا چې خفا نفس والا، اړې خفا او دا خپل معنا چې ولم خبیث معنا نجس نفس والا، نو د حقیقی معنا ده، لیکن دغه معنا دلته نه مراده. خبیث النفس معنا به سوکلا خفا، او چې سړی خپي کنه نو په دې مخ او په دې شکل داسې آثار مرتبي لکه چې ارض مخ باندې وبني دی چولې تک تور روخي، تک تور چې پړ روخي، نو سړی وی لکه دغه نه مخ وینځلې دی، مخ ضد طیب ښکاري آثار. نو نفس نه خو څوک نه خبر، نو آثار د نفس تظهر فی الوجه، نو وجه مجه وخی دا ښکارېده چې تک تور خړ پړ او د غم آثار چې راشي نو مخ تور خړ پړ ښکاري لکه ته به چې د پنځورو دی په مخ وبدلې جوړ دغه تعبیر ته په خبيث النفس وکړو. فقال بعض بطارقته، نو بعض خواص د دولت بطارق جمع د بطریقه د دولت خواص او تویل کی، بعض بطارقو د دولت وزیر یا مشیر او تسوی قد استنکرنا ہے اتکا مخ ناشنا غنو ہے استا ګورما وې کنه چې دا نفس د نفس یو بل معنا کوي ډېر مزیدار وشي. د نفس خپل معنا ما خلقنا، د نفس بیان بکوم کا نفس توي اقسام سدي، قلب ستوي، روح ستوي، دا د خپل باب کې را روان دي. د بعض علماء ذکر کړی دی خو بے ځای دی. او د نفس د بدن د انسان مراد کول شي، څه مراد کول شي؟ نفسی زمان، نفس یعنی زمان بدن. نو خبیث النفس خپا و بدن والا، بدن تک تور خړخ کاری ده. نو باز بطاری قوی قد استنکرنا ہے اتکا، ستادا شکل و بدن خو موږ ناشنا ګڼو سیب نن خو بل شان کاری. قال ابن الناطور، ابن الناطور زهری ته وی وکانه هرقل حذاء نجومی، حذاء نجومی ته وی کاهن بخپل بیان کوي ينظر فی النجوم، په نجومو کې نظر کاوه، تشبیه به سوچ کو دي نجومو ته به قتل، او دا غینه بعض خلک نجومیان دي د ستورو نه حالات معلومای، د ستورو نه دوی څه حالات معلوموي، تاسو پوهیږئ په خبره هغه ته قتل هغه نه حالات معلوم کړ. فقال لهم، نو هو هرقل دوی ته حين سالوه جریت سوالو کو بسب استنکر آه اتکا بإن رأيت الليلة ما بيغاش بأولد حين نظرت في النجوم، کہ پا نجوم کی میں نظروں کو سمی اولیدن چھ ملک الخطان قد ظہرا، بادشاہ دا سنت گرو خلق غالب شو. ملک الخطان بادشاہ دا چا دا سنت گرو، یا ملک الخطان بادشاہی، ملک بادشاہ، ملک بادشاہ ہے توی قد ظہرا اغا خلق جاوی سنتون کی ختنے کی داغی بادشاہ یا بادشاہی غالب اشوا. فمن یختتن من هذه الامہ، تاسو تپوسو کہ پدی امت کے ختنے سوک گئے. امت نہ مراد اغا امت اجابت یا امت دعوت نہ مدر ڈلت مراد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لولا الکلاب امتا من الامم، لولا الکلاب امتا من الامم لامرت بقتلها، ما بڑ مکمل دار سے ختم کری بو خو یو ڈلد دا خدای پاکو او دا اللہ پاک حکمت تے پا پیدایش کی نو ولی ختم کر، دا ولی حکم کرو بقتل الکلاب، بی حکمو کو چی بقتل کل اسود بہیم کہ طور و فرم وجنے اغینا پس مالی ولی الکلاب میں وجنے، نو اغینا پس دا الفاظ وجنے. نو گورا پا کلابم دا امت اطلاق شوی دی، نو تسوی چلکا دا کلاب کی دی امت اجابت یا امت دعوت تا نبی علیہ السلام نسنا ڈلا ڈلی تاوی قرآن کی پا امت اطلاق پا ڈلا شوی دی. فلولا نفر من کل فرقہ، نا اغا فرقہ دی شاہ اغا لفظ چاہ دی فرقہ لفظ خطا شو بس سمجھے کی دیجی. نظرت فی النجوم، اس دی بند یہ اشکال لازی چدہ غا وقت کے چدہ دا سوچ او دا اغا وقت چی دی حکل بھی بورنا ناوا نو دی دا ظہور چی دی نظر پا نجوم ککی نو ظہور دا علیہ السلام خو پا غار حرا کشوی دی سو کالا دینا مخی او سوچو کا سو کالا مخی دیار 10 کالا دا مکی زندگی با شپک کالا دا دی شپک کالا دا شو
نو دیار لس او شپاړس شو بلکې څه د پاسه دی خو د نور لس کا نو نور لس کاله مخکې ظهور شوی دی اوس دی د نجوم رسېنا او یا کته هجرت د نبی علیہ السلام اخلي هغه هم شپږ کاله مخکې دی نشي او کته وی چې نه د غلبې نه مراد د کافرانو د ختمولو آثار دي نه خو بدر کې شوی دی هغه مخکې پوهېږئ نه دې وخت کې دا معلومه کړله اصل ظهور دا دی اصل ظهور دا دی او دا اصل ظهور ځکه دی چې قرآن حکیم کې ته الله تعبیر په فتح مبین کړی دی د حدیبیې نه پس انا فتحنا لك فتحا مبینا دا اصل ظهور دی ولی مولانا صاحب لږ تاسو باندې متوجه شئ د حدیبیې پورې د شپږمې هجرې پورې مسلمانان څومره دي د مسلمانانو تعداد څومره دي 1400 بخاری جلد ثانی کې براشي چې د حدیبیې په موقع مسلمانان 1400 او څوک صدر پاسه یادې 1500 یادې ټول مسلمانان مجاهدین چې څومره نبی علیہ السلام سره تللی دي خزم پکې دي ماشومان هم تللی دي خزم ورسره تللی دي ټوټل څومره دي 1400 یا 1500 او که بعضې معذورین په مکه کې پاتې دي یا بعضې ښځې پاتې دي بعضې ماشومان پاتې دي نو د هغې ورسره یو سل هغه کا یو 200 کا یو 300 کا یو 400 کا یو 1500 کا ځه نو ټول به 2000 شي خو چې د حدیبیې صلح وشوه نو اسلام په دړادر خورېدل شروع شي دا شپږمه هجري وه نو اوومه او اتمه 2 کاله پس صرف مجاهدین چې مکې ته تللي دي نو 10,000 دي صرف مجاهدین جهاد والا 10,000 او ورپسې لاړ شه په 10مه هجره کې چې رسول الله مبارک حجۃ الوداع له تللی دی نو د حج په موقع 1,40,000 موجود دي هم ټول مسلمانان نه دي ټول مسلمانان نه دي څه په مدینه کې دي څه په نورو بلادو کې دي څه معذورین دي څه بیماران دي ټول نه دي راغلي څه کبیر السن او بوډاګان دي هغه ټول نه دي راغلي او صرف حجۃ الوداع کې 1,40,000 دي نو ته سوچ کوا چې د حدیبیې پورې 19 کاله دي 100 کاله دي 19 کاله د حدیبیې پورې نو په 19 کاله کې ټول صحابه 2,000 کاله 19 کاله کې 2,000 دي ها او ورپسې 2 کاله فتح د مکې 10,000 هم صرف لښکر او بیا ورپسې په 100 کاله پاتې کېږي بیا نور لسونه دی خوا 30 کاله دي کنه 3 یا 4 کاله پاتې کېږي نو په 3 او 4 کاله کې 1,00,000 نم اوړي دا د چا برکت شو د حدیبیې انا فتحنا لك فتحا مبینا فتحا مبین ولې دلالت اسلام پورېږي وجه صدا وجه در توخیم اداوا چې د حدیبیې پر جنگونه دي نن د بدر جنگ دی سبا د احد جنگ دی بیا د خندق جنگ دی بیا مرسیع دی بیا بل دی جنگونه دي نو جنگ کې یو بل نه خلک نفرت کوي او د یو بل د حالاتو د لیدلو موقع نه میسر کېږي او چې حدیبیې کې صلح وشوه او جوړه وشوه نو دا خو یو بل سره رشتې لرلې او یو بل سره تعلقات چې هلته پلار کافر دی مسلمان و بالعکس کلی یو نو مسلمانان به تل مکې ته او د مکې خلک به راتل مدینې ته هغه نفرتونه ورو لیدل د نږدې نه پیغمبر ولیدل او سوچ یې وکړه چې یاره موږ اوسه پورې جنګونه وکړل ته راشه لږ واوره چې د دې څه وایي او دا صحابه وګورئ چې دوی نه څه جوړ شو په دا دونه عمر کې موږ نه لاړل هجرتونه وکړل د دوی حالات په کوم طرف لاړل نو د صحابه او د رسول الله مبارک حالات یې ولیدل معجزات یې نږدې نه ولیدل هغه نفرتونه ورو ختمېدل د جنګ په وخت کې خو پوره نفرت او د نږدې نه قتل شروع شو دړادړ اسلام نو ځکه دلته کې قد ظهر دقه وخت کې ځکه دا خبره وکړه قد ظهر غالب شو او دې ته دوی قران الصعدین وایي دا ځان له مسله ده خو ځواني غوندې شي دی پرې دوا حين نظرت في النجوم ملك الختان بادشاہ د سنتګرو قد ظهر غالب شو ومن يختتن من هذه الامه پدې ډله کې پدې زمانہ کې ختنې سوب کوي نو قالو بطارق اور دی له يختتن الا اليهود ختنې نه کوي مگر يهوديان بل څوک نه کوي يهوديان عربم ختنې کولې خو دی یا د عربو نه خبر نه دي او یا عربي پس کې ګڼل نه
ځکه عرب منتشر قوت وجي دا غوی د یو قوم یو بادشاہ یو مشر منتشر قوت او که چم په حمله کول نو پاسانه زیر کولې شو نو یا عرب له ست توجه ورنکړه او یا د عرب حال ورته نو مال کې خط دی کوي فلا يهمنك غم جنن کی تعالی شانهم حال د يهوديان او ډېر لګدي کته ته یریږي هغه فرعون کار به وکړو نو به کو وقتب خط لك الى مدائن ملكك بادشاہ خارون مدائن جبد مدینہ تندا یعنی الى اصحاب مدائن ملكك الى ولات مدائن ملكك ولات پہ مقدر کنو ٹک بشی لکہ خار تا خصو خط نہ لکی وقتب الى اہل یا الى ولات مدائن ملكك فليقتلوا من فيه من اليهود مڑبے کو غم ختم شی فبینما هم بدی حال کے هم کدا هرقل او د بطارق علی امرهم بدی مشورہ کیو کدا یہودیان لگو کم لنکو او تیرات دلو شو هرقل تا پیو رجل کے دے قلبی دے دی پدی سوچ کیو چا غرانا ناوات ارسل به ملک غسانا پرون تیر شوی دے د بصرا والی کی نبی اسلام چاله لے گلو ارسل لے گلو قلبه پدا رجل کے دے قلبی دے بادشاہ د غسان د بصرا والی کی حارث ابن ابی الشمر غسانی دے اگا لے گل کلو یخبرو کہ دے خبر ورکو حکایت د حال ماضیہ نہ دے د خبر د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هرقل ورتوی څنګه راغله څنګه رااله وې د قای زمو یو کس د پیغمبر دعوه کړی دا او تعالی یو خط لګلې ده وی گئی ها کم ځای کې ده ارسل لګلو کل به په رجل د هیک ملک حسان یخبر چې خبر ورکو دی رجل چې د هیک قلبی د خبر د نبی کریم خبر نه مراد حال دی فلما استخبره چې استخبار او هرقل هو د رجلنا استخبار معلومات طلب د خبر معلومات واغت الهرقل هو د رجلنا نو قال اذهبوا لغون ځان لکه فانظروا نظر ورتو کې امختتن هو املا تشبیه میں نجوموں کے نظر کړي دي چې ملک الختان ظهور کوي ها دې مختتن دې او کنه چې دې کم سړی خبر ور کوي نو کچرته دوی ختنه کوي نو معلومیږي نه چې د قصړی ملي دلې دي مراد هم دغه رجل دی او کدی ختنه نه کوي نو بیا پروا نشتا فانظروا نظر ورتو کې امختتن هو املا فنظروا نغي وتنظروا دنه د پردې نه پورې غاړه ک نظر یې وته او کبا قاعده تفتیش او کبا شاید خامخا کی څوک غږ نشي کول تفتیش کته وی دی وته عورت ولی خو مجبور دی وسو التکی د دوا کسدی یو حضرت دحیه قلبی دی یو وسر عدی ابن حاتم دی یو دحیه قلبی دی بل ور سره سوک دی حضرت عدی ابن حاتم تایید وی دی مشهور عیسائی مسلمان شوی دی ای وسر قصدن لګری دی دحیه خو د کولګه چې د وجاهت مخوري سړی دی او عدی ابن حاتم عیسائی مسلمان دی جدي وته ګوري او پلار مشهور حاتم تایید دنیا پیژند دا غي وسر بمشي په دی باندې فنظروا الیه او یا مجازی نسبت کو حکم کنا کہ نظر ولا عورت ته نه کړي خو معلومات واغشتل د شو لکه چې نظر وته کړي او یا کړي به فحدثوا بیانو کدا خلقو دی مامورین چې چاته امر شو هو دی هرقل د انه دا رجل مختتن دی او سوالو کو هرقل هو دی رجلنا عربو عربو تپوسیو کو کہ عرب ختنے کئی کہ نہ کئی فقال او دی رجل ورتا کہ دی ہے قلبی دی هم یختتنون اغی ہم ختنے کئی دی عربو تا عرب ولی دی نیکہ یعرب ابن قحطان تیر شوی دی عرب عاربہ و مستعربت و قسم دی بیا بلدے میں نیکہ یعرب ابن قحطان تیر شوی دی یعرب ابن قحطانیین مردوی او عرب موي او یا عرب الارض الرمليه شغله نظمکه دا وای نو دا عرب ټول شغله نظمکه کې پراته دي خدای ورلاندې تیل او سر در پیدا کړ الارض الرمليه نو ځکه عرب ورته ویل کې فقال نو ورته هم يقتدون اغي هم ختنه کوي فقال هرقل بس پوي شو کنه هرقل وی چې ما بیگا په نجوم نظر کاو چې دا سنتګرو بادشاہ اب غلبه کیږي دا سنتګر دی او چې مال چا خط دیګره د غیب بادشاہ دی ما نه مطالبه کوي بزا غالب کیږي فقال هرقل هذا دا سړی هذا خو محسوس بالبصور ته اشاره کیږي ته محسوس بالبصور نه دی
جواب دا دی چې خط چا لېږلی و خط د هغه خط ته وجې نه د ده په ذهن کې داسې مستحضر شو لکه محسوس بالبصر. هذا ملک هذه الامة قد ظهر، هذا ملک هذه الامة، دا بادشاہ د دې امت دی د دې قرن، قد ظهر چې بس غالب شو، بس غالب شو. یا هذا ملک هذه الامة، دا بادشاہی دا، هذا کی اشارت دا دغه رجل بادشاہ ته دی. قد ظهر ظهور معنا مې وکړه. اوس دا چې دا مسله وشوه نو بیا هرقل تپوس وکړو وی دلته د ده قوم څوک شته که نشته؟ قافلې وګورئ تاجران او یو قافله راغلې ده. نو ابو سفیان یې سره د ملګرو راوست نو دغه معلومات یې ترې واخیستل. اوس پوه شوې خبره باندې که نه؟ سره د قصې دقه شو. دې نه پسې معلومات واخیستل. ښه د دې نه خو دا خو ذهن کې مې کېناستو چې بېګا په نجومو کې ما کوم سړی لیدلی دی د هغه سړي مصداق خو دا دی. ځکه دا بل څوک مختوني نشته دی نه، یهودیان خو به مونږ غالب کېدي نه چې خو ډېر لږ دي او معلومېږي دا چې دا سړی دی. او دویمه خبره څه ده؟ دویمې بیا ابو سفیان راوغوښت دی نه پس هغه معلومات یې ترې واخیستل. زه اوس مخکې لاړ شوم. ثم کتبه، چونکې دا حدیث مرفوعه نه دی، معلوماتي خبرې دي، نو زه ویم یې درته ښه حدیث چې کوم مرفوع راشي په هغې کې مونږ پرون ډېر لوی بحث بیا وکړو. ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية. اوس بله واوره لږ ما ته ګوره، بلې صورت ته ګوره. هرقل خدا معلومات واخیستل. هرقل دا چل وکړ چې دلته خو دا معلومات و هغې نه هم پته ولګېده، د ابو سفیان د خبرو نه هم پته ولګېدله. خط یې مو ولوسته. هغې نه پس د ده یو دوستو په رومیه کې، رومیه د روم دارالخلافه ده، د روم دارالخلافه ده. هغې کې راته یو دوستو او د هغه نوم دوغاتورو چې هغه هم د هرقل په شان دي د نجومو د کتب سابقه او عالمو. نو هغه ته دا دحیه کلبي ولېږه. دحیه کلبي ځان لکه وایي داسې کار دی دې خبرې د سول چل ګورو. خو اوس دې وخت کې که زه اعلان کوم وجنې مې زما خبره نه مني، نو ته دا مهرباني وکړه چې ته لاړ شه دوغاتور لا، ام مشهور سړی و دا مذهبي مشران خلک پیژني، او ته هغه ته زما دا ټول حالات ووایه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خط دا حالات هم ورته ووایه چې دا هغه سړی ده، بیا ماله راشه. زه به له دې ځای نه ځم واپس، ته هلته لاړ شه او ته واپس راځه. نو دې نه واپس زه ځمه نو حمص ورته وایي، هلته کې به زه تا ته انتظار کوم. نو حضرت دحیه کلبي رضی الله عنه او ورسره حضرت عدی ابن حاتم لاړل دوغاتور ته. دوغاتور ته د پیغمبر علیه السلام ختم واورو چې دقسې خط یې راکړی د هرقل پر خط. خو دلته هرقل سره پاتې شو، خو دوغاتور ته یې ټوله قصه وکړه. او بیا د هغه علم ورته و چې هرقل دغسې نظر فی النجوم هم کړی دی. بلکې یو کتاب کې راځي چې هرقل خط ولیکه د دوغاتور په نوم باندې، باقاعده مستقل خط یې ورته ولیکه، دا ټول حالات یې ولیکل چې دوغاتور هر څه واورېدل. بس دوغاتور خپلې کوټې ته ننوت، غسل یې وکړ او د غسل نه پس یې خشته ښکلې جامې واچولې او خوشبو یې ومږله او په پیغمبر علیه السلام د ایمان اظهار یې وکړ چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. او دې هیکلبي ته ویل لاړ شه هرقل ته ورته ووایه چې څومره زر کېږي دا هغه رښتونی پیغمبر دی چا چې مونږ انتظار کوو او د چا متعلق چې مونږ خلکو ته پیشنګویي ورکوو چې را روان دي د هم حق دی، بس ایمان راوړه چې تکاسل پکې ونه کړي او زه مسلمان شو. خو چې دوغاتور سنګ دا خبره وکړه نو بار راووته او ټول قوم یې را جمع کړ او خپل چې کوم واړه د دې خو ډېر پادري وو د روم، او روم د دوی د عیسایت مرکز هم و. نو هلته پادریان ډېر زیات وو، لکه اوس مکه مکرمه یا مدینه منوره شوه یا زمونږ دیوبند شو مثلا. نو ټول پادریان یې راغونډ کړل او خلک یې یو اهمه خبره ده ټول یې راغونډ کړل او ټولو ته یې وویې چې ګوره چې د کوم نبي آخرالزمان متعلق عیسی علیه السلام پیشنګویي ورکړي او مونږ یې په تمه یو، مونږ یې اوصاف ذکر کوو، هغه پیغمبر ظاهر شوی دی. دا ټول دلایل یې ورته وویل. هرقل ته خط لېږلی دی، هرقل نظر فی النجوم کړی دی او دا دي هغه دي. نو تاسو ټول مسلمانان چې ایمان پرې راوړئ او ما هم پرې ایمان راوړه. بس خلک پرې راغونډ شو، هغه غریب خیل ته شهید کړه، هغه یې مړ کړه، هغه پرې نه خور. او دا دحیه کلبي واپس راغی. چې راغی نو هرقل حمص ته رسېدلی و. نو هرقل ته الوی چې صاحب دا چلو شو، خو سړي سر بیا
ایمان خو راوړه مسلمان شو او تا ته مو چې ایمان راوړه او غریب پکې سر بیره نو هرقل بیا میټینګ راوړ په حمص کې دا غي بیان دی اوس کوم ځای دی ثم كتب خط لغ هرقل الى صاحب له يوم مرګري تردا دوغاتورینو هغه ته خط لغ برومیا دی په مدینه الروم کې رومیا کې الته وتا رومه الكبرى رومه الكبرى مرتوي پایا تخت او مذهبي علاقه ده اوسم روم د دې مذهبي زیره سوتوي دی شایان وکانا ودا صاحب دا صاحب د هرقل نذیر د هرقل په علم کې د پشان وسوار راو غره هرقل د بیت المقدس حمصتا حمص کې رضان له یو قلاوه دی بادشاہانو د په ځان له قلاګانې جوړ کړي چې هغه کې به د دې میلمانه پاتې کېدل دی بخکار لار لاړل هغه کې به شپې کولې یا علاقې ته به جنگ لاړل نو هغه کې پاتې کېدل نو دې ځان له په حمص کې یو قلا جوړ کړي وا التلا فلم يرم ونخوذ حمصتا حتى اتاه راغد كتاب من صاحبه يوافق موافق دره ظاهر قصر پس وخروج نبی علیہ السلام په دې خبر چې دی نبی دې فاذن هرقل اغخت اعلان اغخت هرقل عظماء الروم في تذكرة له فقصر کې د کم قصر په حمص کې اقلات ټول له غخت ثم امر بها حكمك هرقل بابوابها داغي دروازې ټول دروازې بند کړې هرقل خو خيار سره دې کنه دروازې مکمل بند کړې او دا چلیو کو چې سوګرانه بارونه دي دوس خبره کومه نو چې اسنه دې خبرونه سوګرانه بارونه دي جنجال جوړ نشي دروازې بند کړې ځاندې او کنجا نه ځان سره کو بر بام ته چتا وخاطر خلکو ته وی چې مهربانيو کې په پیغمبر ایمان راوړ دا رښتونی پیغمبر او د توغاتور ته سمت الله نظر فی النجوم میں عرصے وتوی ہو جدے ہوئے نو خلق چغ هرقل مردباد مڑ کے دا خبیث دا خپل دین پری دی او موږ باندې دین پری دی او فلان فلان نو خلق منډ کړي بارتا چې بس بار وضو او بلود او انقلاب دی خو چې بار تل دروازې بند دي د خو دې لپاره چې بارونه دي انقلاب بار جوړ نشي بیا به څوک څه یو دل چې خلق به کنټرول شي دا کنټرول بیا ډیر ګراني دا کبار وتل او چې جوړ کړ د دې ما आवाज بیا کم ځای کې اوري دوی تاسو نه یک وخت خبره خو وره کنه خبره خو ما وره کنه نورو تا دین پرې خبره وره سوې دا مې تاسو کته چې په خپل دین مضبوط یې کنه او زړیو خيار دې هرقل زنده باد فسجدوا له مخکې دا اوس کم ځای دی فسوار هرقل الى حمص حمص تلار حمص کې دی کنه هغه ډېر د شام تر نږدې علاقه ده او ډېر صحابه کرام پکې دفن دي په حمص کې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه او حضرت وحشی ابن حرب رضی الله عنه معاذ ابن جبل کعب احبار دا ټول سبب په حمص کې دفن دي او مشهور عادل د زمانه عمر ابن عبد العزيز په حمص کې دفن حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ حضرت عکرمہ دا ټول حمص کې دي معاذ ابن جبل حضرت ثوبان عکرمہ عمر ابن عبد العزيز کعب احبار دا ټول په حمص کې دفن دي معاذ ابن جبل وحشی ابن حرب فلم يرم زائل نشو د حفظ حتى اتى على كتاب من سا يوافق رأي هرقل على خروج النبي او بديخ على انه نبي نو اعلان هرقل عظماء الروم تجد سركمو فدي قافله کې ټول قومندانان دي وسره ټول اشراف دي عظما دي په 10 او چې په حمص کې کوم هغه راغتل په 10 کرت په یو قصر له دې هرقل په حمص کې ثم امر حكم یو په ابواب له قلا د 10 کری فقل لقجرندشو ثم طلع براو قد کنجان ځان سره کړي وقال يا معاشر الروم کیونکه اهل اصل خلق ټول گورنران وزیران قومندانان دي کنه روميانو مشر اډلې دروم هل لكم رغبه في الفلاح والرشد هل لكم رغبه دې کې مؤمن اشتا چې تاسو ته کامیابی او رشد ملوشي فلاح نه مراد فلاح د دارین او اخلا او رشد نه مراد هدایت ده
صراط مستقیم ہدایت دا صراط مستقیم دین حقانی قبل اول هل لکم رغبت فی الفلاح فلاح نہ مراد دا دنیا و دا آخر کامیابی اور رشد نہ مراد دین حقانی قبل اول صراط مستقیم ماندد دل ہدایت وان او پدی خبر کی اثبت ملککم کی بادشاہ ثابت پاتی سی نو سجلو کے نو فان تبایعو کشی نو بیا تبایعو او کا امر چی تبایعو بیعتو کے حاضر النبی دی پیغمبر سرا بیعت اغا بیعت بالیتم وی بالذات بالواسطم کی گی بیعت او مراد دن اتباع مانا مغشتیش ہے او بیعت کی انشاءاللہ کلام راضی خواہ دا بیعت پر مانا لغوی صدا اصطلاحی صدا و اقسامی صدی دا پا کتاب الایمان کرا روان دے انشاءاللہ العزیز عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ حدیث دے حوله عصابة من أصحابه فقال بايعوا على ألا تشركوا بالله شيئا الحديث التبا كلام کو زما عادتا دا جنولی خبر یو دینا کو یا خبر اگرانے کی ہر خبر اقبل موضوع کے بکم انشاءاللہ نو هل لکم رغبت ان یثبت ملککم ذکا ولی کردی پیغمبر اتباع اونکللا لدى غالب برازی او سیم لکو موضع قدمی ہاتے او کہ اتباع اکللا ایمان مروڑنو بادشاہی بمسالمہ پاتی شی تربہ نکی جزیہ بدر مانے مقرر نکی وقبل دین بقائم پاتی شی نبیعاتو کے دی پیغمبر سرا نفحاسو تاوشو نفرتون اوکلل پشاند نفرتون دا حمر وحشیو لکا وحشی حمر چی او تختی دل شیکلا الالابواب ابوابتا چی بارزو او انقلاب راولو ندی اومندل دا ابواب قد غلفت چی دا جرند شویو او کنجان غسروی فلما رآه رق نفرتهم ووحشتهم نفرتهم اے وحشتهم وآید وآیسا او مایوس شد ایمان دا مرگرون من ایمان رعیته من ایمان عظماء الروم نو قال اوازو کردوهم واپس کے دا خلق پماغا نوکرانو دوی دا خلق واپس کے جت طول خوبا نمزی کنا طول او سبی نوکرانمو واپس کے وقال بی انی قلت مقالتی ما اوے مقال اخبر آنفت جدا اس میں ہوئے اختبرو بها امتحان میں کو پدی مقالہ دا شدت ستاسو پدین چی پدین کلکے او کنا فقد رأیت شدتکم علی دینکم ستاسو پدین اگا شدت میں ولید نفسجدو لہو نبیہ و تسجدی اکللے فسجدو لہو دکا بادشاہ تبدی سجدے کولے ورزو عنہ تی خوشالشو ہوئے گئے اس اندازہ دینا منگ معلوم ہو کہ ہرقل مسلمان مردے ہو کا کافر یہ مسلمان ہو کا کافر ہو نو حافظ ابن عبد البر حافظ ابن حجر پا فتح الباری کے لئے کلی دی خواہ حافظ ابن عبد البر لوی محدث تے او اگر یہ کتاب لکلی دی الاستیعاب پا حادیثو کے ناغا پا خبل کتاب کے لکلی دی پا استیعاب کے کہ ہرقل مسلمان مردے حافظ ابن عبد البر پہ استیعاب کی لکلی کہ ہرقل مسلمان مردے اور دلیل سوئی وی گورا معرفت راغلیو صفا معرفت راغلیو پرون نمعلومے گی کوئی کی پہ خبر پرون نمعلومے گی اور دا پیغمبر علیہ السلام تعظیم امزل کے پورے ہوتے ہو لتجشمت لقاءہوئے ویلے دے اور لغسلت عن قدمہم ویلے دے دا پرونی خبر نا ابل اردنے خبر جی منگم کردی دا اغین معلومی گی کہ دے ایمان تا اسلام تا راغب وہ اور ننے خبر نے معلومی گی حل لکم فی الفلاح والرشد دا پیغمبر علیہ السلام دین تے دین الرشد ہوئے اور دا علیہ السلام اتباع فلاح ہوئے دا علیہ السلام اتباع فلاح ہوئے دا دین تے دین الرشد ہوئے او ان یثبت ملککم وی من لچی یظہرہو علی الدین کلہی برازیبا او کدا اسی وی کما خبر اکلا کہ نا اختبرو بها شدتکم وی دے دا ظلن ندکڑی دے دا یرن اکلا دا خلین اکلا دا یرن اکلا نور سڑی مسلمان دے دا یرن اکلا دا خلین اکلا چی وجنی میں دو غاتور بیغمہ کا ما باموس بیغمہ کی او خیر دے کہ سڑی پا خلق کلمہ دا کفرم اوئی دا سوجنا الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان نو دا دک دلتا کی دا دی عیسائیت اظہارو کدا قوم پا مخ کے
او اختبر بها شدتكم على دينكم وي نو د يرنا وي سنوي يرنا چې وجنه می باقی نو خیر د حالت د اکراه کې کسړی د کفر کلمام پړې نو باسي نو ایمان ته ضرر نه رسي دلیل مې دته وي نو د حافظ ابن عبد البر دادا کې مسلمان دی لیکن جماهیر محدثین ټول چې کافر مړ دی کوئی په خبر ولې د ایمان سبا تفصیل به ایمان کې راځي ایمان یوازې معرفت نه دی ګوره سبا راځي دلته تفصیل نه وایم ایمان یوازې معرفت نه لکه معرفت وې او معرفت خدا ابو طالب ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا او ایمان یوازې اقرارم نه دی اقرار ابو طالب هم کړی او په قرآن کې نه راځي د يهوديانو متعلق په قرآن حکیم کې نه راځي وکانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا يهوديان د مدینه کې من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا قرآن وایي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نو معرفت راغلی دی او بیا موږ کفروا به او قرآن کې وایي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم نو دا عبد الله ابن سلام نه تاسو جو وی دا ټیک ته چې قرآن کې الله وایي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم بالکل ټیک تا بلکې دې نه زیات معرفت ته ولې وی په بچو کې کله شک پیدا شي چې اسنه خدم چې ته پټه غلا کړی دا بچي د بل چا نه او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مدغه وهم نشتا نو معرفت ایمان نه دی اقرار لسانی فقط ایمان نه دی ابو طالب کړی دی اذعان ایمان دی څه شي اذعان قبول النفس لنا قبل دل دا زړه قبل سبب راشي ان شاء الله اذعان تصدیق اذعان سبا راځي نور تفصیل هغه د ختم او به وروالو انشتا او ګورا دلایل د جماهیر وسوره کنه هم ډیر ذیل رستو بیا په غزوه موته کې د صحابه خلاف لخر راځي په غزوه موته کې راځي د صحابه خلاف لخر او پاگه که سمر صحابه شهیدان شو حضرت جعفر حضرت عبدالله ابن رواحا او حضرت زید ابن حارثہ لوی کابر پاگه شهیدان شو دل اخکر رسته دی او بیاد ده پیغمبر سم خلاف لخکر روستو که تبوک پور نبی علیہ السلام لاړ ورپسې تبوک پور لاړ تیرونه وت کو یریدو او بعض علما لا دام لیکي دا روایت اگر چې ضعیف دی در واستنه خو خیر علما عینی لیکل دي او حافظ هم لیکل دي حدوالو لیکل دي چې د نبی رسول الله خطر ولېګو وې مسلمان خدا قوم نه مجبوره یعنی قوم نه مجبوره او نور مسلمان نو علیه السلام چې دا خط ولید وی کذب عدو الله کذب عدو الله دا خدای دشمن دروغ وایي بهر کې دا د کذب عدو الله او د خطا واقعا حافظ او عینی لیکل دا خو کمزور ده خو لیکن دا ثابت ده چې غزوه موته کې د لخر راستي دي غزوه تبوک کې در استرباد وی چې هغه د هرقل نو بلو نه هم داو او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې د سپیر بیا مضبوط جنگ د صحابه سره کړی دي او هغه کې 300 صحابه ګیر کړي عبد الله بن حذافه سهمی رضی الله عنه او دا غنه مطالبه کوله چې واپس یې عائشہ ایسا میں تکڑی دکھا دا نو دیکھ اختلاف نو حافظ ابن عبد البر اگر خبر کئی او جماہیر دا خبر کئی اس امام بخاری وی نتپوس کو ستا سرے دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نتپوس کو چی ستا سرے دا حافظ ابن عبد البر والا خبر اخلی او قدا اخلی امام بخاری سوئی فکان ذالک آخر شان هرقل وی خبر خاتمی تا گوروئی وی اخیری شیع دقا دی وی اگا مخیر وقت اگا مخکنے دی دائسا چه دی اوہو اخیری امام بخاری وی خواه سوک وی
قال الامام البخاري محمد بن اسماعيل ودقا اخير تفصل بخبلو کا اخر کے پارسو بوروالو لے اختبر بها شدتكم على دينكم ہوئے امام بخاری فیصلہ وکړه. اس مولانا سے یو خبر نقطہ ذہن کے واچوا وی خوشوی کنا اذعان ندی شوی کہ اذعان شوی دبا خامخا اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ بویلے او قبل چاہتے وی کنوی خود حیا قلبی و عدی بیزان لکڑو چرا شے یرے گما لار بگورم سوخ کے یرے گم خستاسو مخیدہ کلمہ ویم پیغمبر علیہ السلام ته زما اطلاع ورسوي ځان لبه ولا پټ خط ور کړو ځان لبه گواهان کړو چې خیر دی زه سم موقع تلاش کوم او چې هر کلا د پزړه کې ایمان وې نو د بادشاہي ولې بیا اغشتلا بلکې علما جماهیر لکی چې اختار الدنيا على الاخره واختار الملك معرفته اختار الملك على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم او اختار الملك بادشاہي على الايمان وقبل منت ورا غلب او را تختدل به شل خبر شپې مراتي شي ورځ مراتي شي ځانم غیبول شي ذکر لرم اغه لازم اور اغه په مدینه منوره ته چې بابا سي پرې خدا بس او یا څه خبره ده ځان به قربان کړو کړه بغاتور ځان قرباني نه کسه خا قال ابو عبد الله امام بخاري رواه دا حديث دقيق صالح ابن كيسان او يونس او معمر دا زهرينا ده شعيب متابعين ذكر الله جاء متابعين شو ده شعيب نو شعيب استاذ زهري او صالح او يونس او معمر نقل بين زهرينا متابعات التامه شو مشاركه في الشيخ راغي دو خبر په خارج کې په جره نور خدای نه مسائل ممن شو استخا صرف دادا چې والفضل ما شهدت به اعداء او د هرقل د خوبونو نجوم زمونږ لپاره حجت نه ما پکې د کلامونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دل تاسو جو نجوم متویله څه بشي اس شی نه یو کسب دی یو ظاهری اسباب او آلات دي نو کله به نتیجه ورکړي او کله به نتیجه ورنکړي لکه مونږ چې ظاهری کوم اسباب او آلات سره کار کوو غنم کلو کله وشي او کله درمون نشي دا رنګ دا یو ظاهری شی دی کله نتیجه ورکړي او کله نه ورکړي اوس مولانا دوه خبرې دي یو خبره مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره سره مسائل مستنبطه چې کوم د حدیث نو مونږ استي او دویمه خبره حافظ ابن حجر لیکلی دا حافظ ابن حجر وی امام بخاری رحمت الله علیه په اخر د هر کتاب کې خاتمه د کتاب ته اشاره کوي دا سه لفظ په اخر کې وروړي چې تا خپل پته لګي چې کتاب خلاص شو نو دا خو ابواب الوحی دی کنا په منزله د کتاب دی حینه کتاب خو نه دی خدا بو کو حافظ وی دی کې آخر شان هرقل کې اشاره دی تر چې کتاب خلاص شو کتاب الایمان بل کتاب شروع کی او مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه اغوینا وی په اخر د کتاب کې دی خاتمه د انسان ته اشاره دی خاتمه د کتاب ته اشاره نه کی خاتمه د ځان ته اشاره کی خاتمه د کتاب انسان ته کوي چې ګوره خاتمه راځي او په دې حدیث او عمل وکړه یو وخت به مخامري نو د دې احادیث فائدہ به مر نه پس ظاهري کې عمل په وکړه نو هغه چې اخر شان هرقل خاتمه د کتاب ته اشاره کما قاله الحافظ کہ کتاب الایمان نه مینو ما ته پته ولګی چې کتاب دل تخلاص شو د وحی او یا خاتمه اخر شان هرقل آخر نسه معلومیږي دا خداغه آخر شان او خدامون حقيقي آخر ته چي دي مارګ دي کويږي په خبر او مناسبت یې څه چي دي ترجمه الباب سره شیب خلکو په ګډيري وګدي خبرې کړي زبر تخپل یو وجه و موډه مزیدار وي ډېر مزیدار وي ان شاء الله به خوښ بعض علما خو دلته کې وایي چې مناسبت د ترجمه الباب سره وسکري كيف وإذا عزمت دپاره دی لکه شیخ الهند صاحب دی كيف چا دپاره دی عزمت دپاره او عزمت د وحي معلومه شو ولی عزمت د وحي د وجد عزمت د ما او څنګه دی د موحى الیه وی عزمت د موحى الیه څوک دی نبی کریم صلی الله علیه عزمت د پیغمبر اسلام دی معلوم شو عزمت د موحى الیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی معلوم شو نو عزمت د موحى الیه چې دا دومره لوی عظیم پیغمبر دی ولی وحی عظیم ده
نو دې حدیث نه عظمت د موحى الیه علیه السلام معلوم شو او عظمت د موحى الیه دلیل دی په عظمت د وحی اخدا وی بعض حضرات وی جزء ثانی سره مناسبت دی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده او ټول پیغمبرانو ته مشترک وحی دقلا تعالوا الى کلمه سواء بیننا وبینکم جزء ثانی د ترجمه الباب سره مناسبت شو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدهم او ټول پیغمبرانو ته مشترک وحی کما یودا زوایس مشترک وحی اغدقلا کہ تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون ویری په خبر دا مشترک واحده ذکر خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی الانبیاء كلهم اخوة لعلات الانبیاء كلهم اخوة لعلات ابهم واحد و امهاتهم شتى ټول پیغمبران علاتی رونه دي ابهم واحد پلار یو دی امهاتهم شتى من دی جدا دي څه مطلب اصول او دین د ټولو یو دی عقاید د ټولو یو دی دا چې دلته راغلی الى کلمه سواء بیننا وبینکم ٹھیک شو اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ابهم واحد دو اصول دی عقائد دی امہاتهم شتى فروعی مسائل دی او بل جدا دی نو جدا ثانی سره مناسبات او دریم وجه چې زی درتویم اسدا کیف کان بدء الوحی دیکھ کیفیت دا بدء دا وحی پا اعتبار دا خطوط دے بدء دا وحی غار حرا کے اولا شوی دا یاد رہا لیکن بدء دا خطوط کم وقت کی وشولا دینا پتہ ہو لگی بدء دا چا دا خطوط او دا غی کیفیت امدتا وخو کیفیت ایسا دے کہ نبی علیہ السلام با یو خشتہ صحابی کا تاغ بے لے گا یو خیار بے کہتا گورا یو دحیو لے گا او یو عدی ابن حاتم تایو لے گا او گورا اگا کیفیت دیتا ہو کہ نیخ پنیغ بادشاہ لندی لے گلے والد بسرا لے گلے او خط والا ورکڑے دے او خط کی وطا مکتوب دقا دے جدا مکی بیان شو نو کیفیت دا بدء دا کم وحی شو خط والا کیفیت دا بدء دا کم وحی شابدی خط والا وحی چے کما دا غی کیفیت نو خو جائے گا دقا سے لے گم بسم اللہ لکم مخی خبل نم لکم مرسل الہی نم لکم والی لے گم دو کسان ور سره لګم یا یو کس لګم حسین سره لګم او خيار سره لګم دغه کیفیت نو کیفیت د بدء د وحی کما وحی چې خطوط وحی عام او جلی و خفیف کنا کما دوی کې غیر مدوی دا وجه تماوي د مناسبت شو بس پرې وکړي فوق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا Sure.